یاره ونه وکړی قدرمنو دې وخت کې په خوازخیله کې موجود یو دا کوم موږ چې تاسو ته کوم صورتحال وي هغه به راته وست خوازخیله کې چې دي نن د بده مرغه د بدقسمتۍ نه اولنی کیس چې دی هغه پازیټیو راغی او دا د خوازخیلې چې څنګه سټارټ علي بیراړۍ روډ باندې هلته چې دی د یو مریض د کورونا د هغه ټیسټ چې دی هغه پازیټیو راغی مترقه انتظامیه سره د اے سي د امبولانس هغو ټول راغلي دلته راشه او علاقه چې د هغه سیل کوي مخې ته ځه امبولانس دلته راشي یاره دا تاسو بالکل کتلی شئ خوازخیله کې اولنی دغه چې دی کیس هغه پازیټیو راغی راشئ ورګ د دې خوا دې پسې راشئ که یار دلته ودرېږئ تاسو کتلی شئ چې کوم د کرونا وبا په ټوله دنیا کې او بیا په پاکستان کې او خصوصا په سوات کې وه انتظامیې به چغې وهلې لاک ډاون شوی خلکو ته ریکویسټونه شوي وو منتونه ورته شوي وو چې تاسو مه راوځئ د بده مرغه نن چې دی په خوازخیله کې اولنی کیس چې دی هغه پازیټیو راغی موږ آن د سپاټ باندې ولاړ یو زموږ سره د تحصیل خوازخیلې متعلقه انتظامیه اے ټو زیډ هغوی ټول راغلي دي ولاړ دي اے سی صاحب هم راغلی دی ډي ایم اے سټاف چې دی هغه هم سره د خپلو سهولیات هغو را رسېدلي دي ستاسو کتلی شئ د دې د ټولو نه غټه وجه زمونږ په کور کې نه کېناسته دي دا بار چې تاسو ته ویلی کېږي چې لاک ډاون دی په خپلو کورونو کې کېنئ خپل ځان محفوظ کړئ خپله فیملي محفوظ کړئ خو د بده مرغه موږ د حکومت دا احکامات چې دي هغه موږ نظر انداز کړي دي موږ دې بالکل یو میله رخ کړې ده د اختر ورځو ته رخ کړې ده په چپو باندې موږ راوځو نن تاسو دا کتلی شئ الله دې مخکې ته نور هم خیر رابیخ کړي مخکې پروګرام چې دی زه خپل ورور او شناخت دی تجاري وساتي سوادنیو.com مینوالو ته زموږ پروګرام لا یو نیغ په نیغه ګورئ کتونکو په خوازخیله کې په اولني ځل باندې کم کرونا وایرس کیس چې راغلی د هغه پازیټیو کیس کتونکو په خوازخیله بل کې موجود و تاسو ګورئ چې د خوازخیلې اے سی صاحب او اے سی متعلقات چې څونه تعطیل کمیټې نه تاسو بیا دا ګورئ ډاکټران کتونکو تاسو ګورئ چې د محکمه صحت د طرف نه کم ټیم راغلی دی تاسو ګورئ هغوی خپل تیاری کوي زموږ چې څونه پولیس حضرات دي افیسر زیات دلته موجود دي کتونکو د برکلي عوام چې دي هغه هم زموږ سره دلته شاه بخراور خان نذیر خان هغه هم موجود دي کتونکو په خوازخیله کې په اولني ځل باندې کم پازیټیو کیس چې راغلی دی تاسو ګورئ تحصیل انتظامیه الرټ ته راغلې ده او چې دی د هغو دا کور چې دی هغې خوا ته راغلي یو ګیر چاپېره ډېر خلک چې دي د هغه دي په علاقه کې ډېر یو خوب هراس پېښ شوی هم دی دغه شان دي خو کتونکو وګورئ نو زمونږ په دې تاثیر انتظامیې په سطح تاسو ګورئ چې دا په سپاټ ولاړ یو دا علاقه چې دا کلی چې څومره دی ګیر چاپېره دا به ټول سیل کېږي تاسو ګورئ د محکمه صحت چې څونه ډاکټران دي د هغو عمله ده تاسو ګورئ هغه بالکل ریډیو راغلي دي خپل فرض نه به وایي نو کتونکو مجید درته هم ښایو زمونږ پروګرام لا نیغ په نیغه ګورئ تاسو په اے سی خوازخیله د هغه سره چې څومره سټاف دی نور اے سی صاحب او د هغې نه علاوه ټایمې خوازخیلې ټول سټاف چې دا هم دلته موجود دی فایر بریګیډ عمله چې دا هغه موجوده ده نو کتونکو تاسو ته مجید موږ ښایو چې څونه ځای چې دی هغه سیل کوي یا د ډاکټرانو د طرف نه څونه افتتاحي تدابیر دي هغه اپناولو په دې موقع باندې چې څومره دغه دی درته ښایو کتونکو دا زموږ پروګرام نیغ په نیغه ګورئ کتونکو داسې تاسو وګورئ
ایران د دې سره زمونږ د خواځخیلې پټواریان چې څومره دي هغه هم راغلي دي په موقع باندې هغو د زړونه اخیستی دی خپل هغو سره ټول چې څومره دغه دی نو کتونکو تاسو د ټي ایم اے سټاف تاسو ګورئ سپروایزر عبدالله عارف خان او شوکت نور دغه دی کتونکو خپل پروګرام ډاکټر نظام الدین صاحب ته حواله کوو چې مجید څه ویل غواړي بالکل تاسو ټولو ته چې دا پته ده موږ اوس تاسو خبرې چې دي د تحصیل زمونږ اے سی صاحب دی مخکې ځو دا کیس چې دی دا الریډي کنفرم شوی دی دا ایریا چې دا کومه ایریا چې افیکټډ ایریا ده هغو به دا اوس سیل کوي د دې پته نه لګي چې څومره ایریا سیل کېږي دا تپوس به موږ هم د اے سی صاحب نه د متعلقه انتظامیې نه کوو دا تپوس پتې موږ هم کوو چې مخکې به په لاکډاون کې د څومره سختي چې دا هغه نوره راولي نه راځئ تاسو زموږ سره نیغ په نیغه باندې اوسئ نظام خان دا چې د علي بخ بابو د دې کور دی چې تاسو ګورئ د دې یو ممتاز شخصیت دی د دې چې ډاکټر و هغه د ډېرو خلکو علاجونه هم کړي دي دعا به کوو چې الله پاک هغه هم صحت ورکړي نور چې څومره خلک دي هغه هم الله پاک بچ کړي خو کتونکو علي بخ بابو صاحب چې و هغه بیمار شوی د هغه کم کیس چې دی هغه پازیټیو راغلی دی نو کتونکو تاسو ګورئ زموږ سره ټوله عمله د محکمه صحت چې څونه افیسرز دي ډاکټر حضرات یا زموږ سره دي څنګه چې زموږ رور انټرپرسن حسین احمد وویل چې علي بخش بابو صاحب د خوازخیل یو جانه پہچانه شخصیت و د هغه زوی چې دی هغه په خپل هم ډاکټر دی راځئ موږ ستاسو خبرې چې دي د تحصیل خوازخیل د عملې سره د اے سی صاحب سره د اے سی صاحب سره کوو چې هغو د دې په حواله باندې څه وایي زموږ خلکو ته د لاکډاون چې دی دا ډېر ګپ ښکارېدو موږ به د دوی نه بالکل زموږ سره چې متعلقه انتظامیه ده هغه بالکل آن د سپاټ راغلې ده ودن سیکنډز کې چې دي هغو سپاټ ته راغلي دي هر څه چې دي هغه په خپل کنټرول کې اخیستلي دي مخکې د انتظامیې طریقه کار هم دغه کوم چې د ګورنمنټ اف پاکستان پروسیجر پالیسیز دي چې هغه د هر ځای دپاره دي دا علاقه چې دا به اوس قرنطینه قرار کېږي دا به نو ګو ایریا شي د څه وخت دپاره په دې کې به مخکې نور پروسیجر چې دي هغه هم فالو کېږي موږ د خوازخیل تحصیل چې کوم ایډمنسټریشن انتظامیه ده هغو ته سلام پیش کوو اعلان کوي دا واورئ یو منټ د اعلان تاسو په جوماتونو کې کېږي د تحصیل انتظامیه خوازخیل د طرفه تاسو به اورېدی هم شئ کتونکو تاسو زموږ پروګرام لا یو ګورئ په جومات کې اعلان هم وشو د اے سی خوازخیل طرف نه چې تاسو څونه ماشومان دي لوی دي دې کوڅو کې څوک موجود دي هغه په دې ټایم باندې کور ته لاړ شي څونه مشران دي خپل کشران دي دغه کې کتونکو تاسو ګورئ چې دغه شروع کېږي د ټایم خوازخیل طرف نه د سپری کم دغه چې دی هغه دلته کې شروع شو جی نظام خان قدرمندو تاسو کتای شئ دا ډېر نازک صورتحال دی ډېر د خفګان صورتحال دی د کلې نه چې دا وبا راغلې ده تاسو ته هم دغه یو ریکویسټ دی چې په خپلو کورونو کې کښېنئ خپل ځان سیف کوئ خپل فیملي سیف کوئ د بده مرغه نن دغه دا کې دغه حالات پیدا تاسو ته چې منت کېدو تاسو ته چې دا ریکویسټ کېدو تاسو ته چې دا پوسټونه شیر کېدو د هغې هم دغه وجه وه چې یاره کمې ایریاز چې دي هغه افیکټډ نه دي هلته دا کیسونه نه دي شوي نه دي راغلي چې دغه ځایونه دغه شانتې پاک پاتې شي خو د بده مرغه هغه زموږ هغه انټرکشن چې و نه هغه په لاکډاون کې چې دی هغه د نارمل روټین نه ډېر سیوا شو تاسو دغه کتای شئ خدای دې وکړي چې دا وبا الله پاک چې دی هغه د دې ملک نه د دې دنیا نه هغه خدای پاک لرې کړي خو اوس هم د خوازخیل عوام ته د خوازخیل ولس ته دا ریکویسټ کوو چې د خدای دپاره چې ستاسو ته ضرورت دی ایمرجنسي دی مه راوځئ د کورونو نه دغه ایریا وه چې دا پکې په سوات کې پاکه پاتې شوې وه نن هلته کې چې دی هلته هم کیس چې دی هغه پازیټیو راغی نو اوس د خدای دپاره په خپلو کورونو کې کښېنئ خپل ماشومانو سره کښېنئ بلا ضرورته بلا ایمرجنسي د کورونو نه مه راوځئ دغه حالات به یې د تاسو ته چې منتونه کول چې په خپلو کورونو کې پاتې شئ نه بیا به داسې نه وي هغه ستاسو د مرضۍ پاتې کېدو اوس چې دی چې حکومتي چارواکي راغلي دي د هغو چې کوم پروسیجر دی هغو به هغه فالو کوي د دې کومه ایریا چې سیل کېږي د دې نه وته راوته چې دی هغه به بالکل بند شي نه چې بیا په هفتو باندې په میاشتو باندې بند پاتې کېږئ نه د هفته نیمه ګزاره وکئ په خپلو کورونو کې کښېنئ ځان سیف کوئ او کم د خوازخیل یا د خوازخیل سره ملحقه کومې علاقې چې دي هغه خلکو ته دا خواست کوو چې د خدای دپاره خپل راتګ وس کم کوئ خپل میل میلا خپل میلا ویده کم کوئ په خوازخیله کې درته هم دغه دی پازیټیو کیس راغی
تکلیف څومره یې چاته یي هغه د خدای چاته هم دغه خدای د په چا هم نه راولي چې په چا راغلی دی د هغو نه د پاک پروردګار په خپلو قدرتونو باندې لرګي خو احتیاطي تدابیر چرته هم مه پرېږدئ دا ستاسو دپاره دي ستاسو د ماشومانو دپاره دي ستاسو د فیملي دپاره دي ستاسو د ګاونډیانو دپاره دي نه دي چې یاره زه احتیاطي تدابیر نه کوم ماته دې وشي بېشکه موږ مسلمانان یو بېشکه زموږ په الله باندې یقین دی خو چې وبا راشي مرض راشي ډاکټرانو پکې چې دي هغو خپلې خبرې کړي دي علماو چې دي هغو پکې فتوې جارې کړي دي چې په کورونو کې کېناسته ستاسو چې دي هغه لازم دي په کورونو کې کېنئ میل میلاپ کم کوئ دغه وجه ده تاسو کتای شئ ایریا چې دا مترقه سټاف چې څومره دی د انتظامیې که هغه د پولیس ته لړه دی که هغه د ټي ایم ای ته لړه دی که هغه اے سی صاحب دی که نور چارواکي دي هغوی ټول راغلي دي ایریا چې دا په خپل تحویل کې اخیستلې ده دا ایریا چې دا به اوس سیل کېږي به قرنطینه به دا کېږي د دې نه به تګ راتګ باندې چې دی پابندي به لګي حسین احمد څه ویل غواړې ته اوس ستا څومره ایکسپیرینس ډېر سیوا دی په فیلډ باندې لاول خو دعا کوو چې کومه قصه شروع ده د دې کیس په حواله سره دعا کوو چې الله پاک دغه چې بالکل د الله د روح دي ځکه چې موږ هم